د تحصیل مندن په نوګي لاډوان کلی کې پی ټی آی ته نقصان. د جمال الدین غفران او کوکا په قیادت کې د دریو خاندانونو 28 کسان د پی ټی آی مستفی شو او د پرویز خټک په پارټي پی ټی آی پارلیمنټریان کې د سابقه ایم ان ای شیر اکبر خان سره د شمولیت اعلان وکړ. موږ سره کوم خاندانونه د پی ټی آی نه مستفی شو او پارلیمنټریان پارټي ته موږ سره کوم چې راوړې د شیر اکبر خان پارټي ته هغه د جمال الدین جاوید گلسا غفرانو علمگیرو عرفانو انامو اجازو عدنانو دا بل خاندان دی نثارو فیصلو سهیلو حمزه علیانو اجملو زیشانو شایانو خورشید احمدو دا بل خاندان دی محمد زاده ولی سیدو مختارو کوکا مانسیدو حضرت سیدو طیبو اویسو دا مونږ سره راوړېدلو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان کوم منګه پارټي چې نوې ایم ان ای صاحب پرویز خټک صاحب جوړه کړې ده په هغې کې دی د هغې په قافله کې شامل شو. موږ دې ته ویلکم کو انشاءالله دوی به په خپله خبره باندې هېڅ چېرې پښیمانه نه وي او انشاءالله چې دا قافله به موږ مخې ته بوځو. په مختصر شمولیتی تقریب کې شهزاد اکبر خان، غفور احمد، شیر افسر خان او نوې شامل شوي کسانو ګډون کړی وو. تقریب ته د سابقه ایم ان ای شیر اکبر خان فرزند شهزاد اکبر خان او غفور احمد خطابونه وکړل. شهزاد اکبر خان وی چې سابقه وزیر اعلی پرویز خټک په خپل وخت کې د صوبې د غریب ولس د پاره ډېر کارونه کړي. هغوی وی چې د پیښور بی آر ټي سوات موټروي د پولیس او پټوار اصلاحات د پرویز خټک د اعلی ویژن نتیجه ده. شهزاد اکبر خان وی چې د سابقه وزیر اعلی محمود خان په بونیر ډېر لوی احسانات دي چې د هغه په وخت کې د کړاکل ټنل منظور شوی چې پر د اربو روپو په لاګت کار روان دی. شهزاد اکبر خان زیاته کړه چې موږ په خپل وخت کې د مندڼ او خودوخیل مین روډونه کړي او ان شاء الله باقی پاتې لینکس روډونه به هم کوو. د ټولو نومبې چې کوم ورونه زموږ سره په پی ټی آی پارلیمنټریان کې شمولیت وکړي ته په خیراله وایم ویلکم ورته کوم او دا باور ورته ورکوم چې تاسو به په خپله فیصله چېرته هم ستومانه نه شئ. زموږ پروګرامات شروع دي او زیات تر پوکه زموږ په مندړ باندې دی. انشاءالله ډېر ژر به زموږ نور پروګرامات په خودوخیلو کې هم دي، په چغرزو کې هم دي، په گاګره کې هم دي او په بره حلقه کې په ډګر کې او ګوکان کې او اشیرزو سلارزو په دی کې هم دي. انشاءالله هلته به هم پروګرامات کېږي او دا پارټي به موږ مخې ته بوځو. تاسو ګورئ د دې پارټۍ بنیاد چې ایښودلی شوی دی نو هغه هم داسې په دغه باندې موږ ایښی دی چې یاره په دې علاقه کې موږ څه بدلون راولو، څه ښه کار وکړو، داسې رڼاګانې راولو، روډونه جوړ شي، هسپتالونه جوړ شي. دلته هر یو شیز کو تاسو ګورئ په تېر شوي وخت کې دلته چې زموږ کوم د پی ټي آی صدر او سیکرټري ایم پي او یو منسټر په دې علاقه باندې هغوی ټک کار نه دی کړی. هغوی خو هسې دلته راغلي دي، د دې ځای ورکر یې ځپلی دی، د هغه نه خو هغه سورنګ سینګ چې کوم په اقلیت کې خو هغه ته کارونه زیات کړي دي. دغه شانتې دلته چې دي اکثریت کارونه مونږ کړي دي او انشاءالله نور به مونږ کوو او را روان به مونږ کوو او د دې خلکو مټې به جوړېږو. دا خلک به مونږ مخې ته بوځو. څنګه دلته چې کم خواځې نو روډ دلته نشته، دلته ډېره غټه مسله ده د روډ، د اوبو، د هسپتال ډېره غټه مسله ده. زیاتر روډونه مین روډونه مونږ وکړو، دا لینک روډونه پاتې دي. انشاءالله چې دا کم کم ځای پاتې دی اکثر زه غفور دي ته دي ته وایم انشاءالله دا به زموږ د لاسه کېږي او دا به ستاسو په لاس باندې کېږي. انشاءالله چې موږ له پیسې راغلی، واک اختیار راغی نو دا لارې کوڅې انشاءالله دا ټول به مونږ کوو او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان دا منشور به مونږ مخې ته وړو. تېر شوي حکومت ته تاسو وګورئ د پرویز خټک و، هغه هم په صحت کارډ و، په پولیسو، په پټوارخانې و، تاسو کتی شئ په هسپتال و. دا ټول د هغه کارنامې دي او انشاءالله خو الله هغه له بیا موقع ورکړه، وزیر اعلی شو او لاس ته اختیار راغی نو عامو خلکو ته او غریبو خلکو ته به ډېر یو غټ ریلیف ورسوي. دغه شانتې کو د محمود خان کارونو ته ګورئ، تاسو کتلی شئ دا کړاکل ټنل دی، زموږ داسې نور روډونه دي چې دا د هغه په مرهون منت باندې غټ غټ روډونه دي، غټ غټ پراجیکټ دي، هغه کړي دي. انشاءالله د هغه هم موږ شکریه ادا کوو. نو زموږ سره داسې لیډرشپ دی چې د هغې په بونیر باندې احسانات دي، څه کار یې کړی دی، څه خلکو ته مونږ خووي شو، مخې ته هم به خلکو ته ښیو چې انشاءالله داسې به راځو. دا 9 ارب روپۍ غټ ټنل پراجیکټ دی، دا زموږ د خپل وزیر اعلی کار دی. داسې کو روډونه دي د چغرزو کې غټ مین روډ دی، دا هم د هغه کارنامه ده. د سواړی روډ دی، داسې د پیر بابا روډ دی.
نو داسې کارونه هغه کړي دي چې هغه خلکو ته ښکاري. کو دلته ګورې د 9 ارب روپو دلته یو روډ بل منظور شوی دی، داسې د 2 ارب روپو یونیورسټي ده، د 3 ارب روپو ګریډ سټیشن دی، داسې 18 فیډرې دي، 12,000 نو کورونو ته بجلی ده. نو دا هغه بیسیک ایشو چې کوم د خلکو دي چې یاره دا حل شي او عام وګړي ته پیدا ورسي. مونږ به انډیویجول کار نه کړي، یو سړي له به بور نه کړي، لار به موله نه کړي، او عوامي کار مونږ کړی دی چې یاره عوامو ته عام ولس ته پیدا ورسي او د هغې را روان نسل د مخکې تلو د را روان نسل لپاره د مخکې د تلو یو غټه ذریعه جوړه شي چې یاره هغې مخې ته لاړ شي. داسې نه چې څنګه زمونږ مشران پاتې شوي دي داسې دا کشران وروستو په تیارو کې او وروستو پاتې شي. نو زه بیا د دې شکریا ادا کوم. ټایم ناوخته دی، ډېر زیات ټایم وشو، دې انتظار هم وکړو. دا څونه مشران چې راغلي دي دې ته هم دا وایم چې ووټ ستاسو حق دی. دلته نور رونه پکې هم دي داسې دي چې دا داسې کس له ورکوئ، دا تاسو ګواهي ورکوئ. ګواهي څنګه ورکوئ چې یاره دې سړي ښه کار وکړو نو وخت په آخرت پې تاسو ذمهوار یې، کو غلط کار یې مو کو نو وخت په آخرت پې تاسو ذمهوار یې. نو زه دې ته دا وایم چې د خپل ووټ صحیح استعمال وکړئ، صحیح کس لی ورکئ. غله ډاکو له کوم ورکو نو دا بچي به هم په وخت په آخرت ته ګریوانه نیسي چې یاره تاسو غلط سړي له ووټ ورکړو او تاسو په ووټ کې هغه خیانت کړی دی، هغه چې کوم اغلا کړی تاسو پکې ککړی او تاسو به یې ذمهوار یا کو صحیح کس لی ورکو، صحیح کار یې وکړو. نو چې لاړ شئ د شپې ښه سوچ کوئ چې یاره کم خلک ښه دی، کم ممبر ښه دی، کم کینډیډیټ ښه دی، هغه له ووټ ورکئ. دا هم درته زه نه یم چې زه راغلی یم ما له ووټ راکئ. چې تاسو ته ښه ښکارېدو ښه سوچ پې وکئ او هغه کس لی ورکئ چې ستاسو په مال کې هغه بند نه کړي. مونږ دا ټول بونیر یو شانتي یو خلک یو، نه د چا نه کم کوز یو، یو شانتي ټول یو شانتي یو. نو مونږ ته دا ټول خلک یو شانتي معلوم دي چې چا څه کړي دي. نو دغې له راغلي یو په جرګه تاسو پسې چې یاره دا پارټي مونږ جوړه کړې ده او تاسو زمونږ مرګستیا وکړه او انشاءالله دا داسې نه کېږي. دا به تاسو مخې ته ځئ څنګه چې غفور دي دا راپاسېدلي، تاسو به مخې ته ځئ او نورو خلکو ته به ویناګانې کوئ، دې پارټۍ کې به خلک شامل وي. نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډېره مهرباني، شکریا، والسلام.